دا زیړ مازیګری به د په غم کم که زما په ماښامونو پورې خاندې خو زما په ماښامونو پورې خاندې. او جی ډېر زبردست. دلته کې او جی وی پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي په بې وفا جانان مې ډېر کول نازونه. هېڅ چې کوم دی دا کار نه کوي، دا یو کمزوري پکې شته دی چې کم نټ کار کوي دا موږ ته پته نشته. خو موږ پې جیزو مو کته کار نه کوو، یوپونو مو کته هغه هم کار نه کوو. نو دغه ادارو ته زه وایم چې دلته کې ډېر غټ هوټل دی، نو په کار ده چې دی له توجه ورکړي. موږ خبره ترې د ملګرو سره وکړې، خو دا یو ورور راغی، دې ورور ته مې هسې دغه کو دا 2010 سیلاب بیا د هغې نه پس بل سیلاب راغی. په هغې کې موږ دلته یو کردار ادا کوو، په دې ځای د اوبه داسې راتلې ده ورته کتله او دا کټونه چې کوم دی دی وړل. خو ما د صرف تپوس کو چې علب خان شیرپو د علاقې له یا دې ځای کې داسې کوم داسې ښه کار کړی دی، نو لږ یې د ملګرو ته ووایه. ولې نه جي د ټول ناول خو جي زه احسان منم جي چې مونږ لم جي خو د ګل په شان کور جوړ کړی دی. ښه مېدار جي زما بچي د هغې رسول سر رسول لاندې دی جي زه ستاسو ډېر لوی احسان منم. کوم لم چې زه خبر شم چې علب خان راغلی جي زه له په منډو منډو راځم، ستاسو په ما جي ډېر لوی احسان دی. نور لم جي الحمدلله تاسو دلته کورونه جوړ کړي، پمپونه مو له ویستي دي، بل په سیلاب کې چې تاسو په ټرکونو سوداګانې راوړي دي، مونږ غریبانان لم دلته جي راکړي دي. او ور چا د خبره خپل حق په ټیم رسولی دی. ولې نه مونږ خو رجیار څه منو او خبره جي دلته هم راغلې او زمونږ د ممتاز آباد او چې څونه علاقه راځي دا تاسو ټوله جي کتلې م د جي کور په کور ګرځېدلې. ولې نه جي هر سړی جي خوښوي هم دړه نه چې کوم دی نو تاسو سره مینه کوي. صحیح. ښه ګرانو کتونکو دا صرف اتفاقي خبره وه، ښه دا ما په دې هوټل باندې پروګرام کوو، دا چې زه دې کله ووینم جي نو زه هر ځای کې چې ووینم چې علب خان راغلی نو په ما باندې د غرم رخصان دی. زه یو پښتون یم، ما سره یو ټیم نیکي کړې ده. زه چې د هر ځای وګورم چې علب خان راغلی نو کاغل په 50 میله کې ولې نه خو زه ولې ځان ولا رسوم ولې د په ما احسان کړی زما رور دی جی. صحیح. ډېره زیاته مننه. ګوره داسې بعضې کم خلک چې هغه احسان هم مني. ښه نن سبا دا لوم دی، خو به هر حال بره د الله کیمره لګېدلې ده، کار به الله له کو انسانانو له نه. دا ډېر ښه او ډېر او ډېر زبردست د یو ټیم نوړی ته نه جوړېږي. خو دا را سره وحدت صاحب راغلو او انجینیر محمد اسلام صاحب راغلو، رفاقت راغلو، محمود جان عمرزی نه مني نو دا به هغه ته لږ شو کولو، او ورسره چې کوم دی ډاکټر الماس صاحب راغلو چې زه کوم ځای کې یو قدم کېږدم نو هغه ځای کې به الحمدلله زمونږ نه الله پاک څه ښه کار کړی وي. نو نن دا رور چې کوم کور کې اوسېږي دا د علب خان شیرپو مرخونې منت دی. یا دې ځای کې موږ نور ډېر کورونه جوړ کړي دي، یوې زنانه پکې لا خرڅ کړی هم دی، نو هغوی سره هم بېله لانجه ده. خو به هر حال دې ځای کې په دغه سیلاب کې خوراکي توکو کې په دې ممتاز آباد کې نور آباد کې زمانه زیات تقسیم چا نه دی کړی. او دې ځای دپاره ما د خیبر ټي وي دپاره ښه غټ پروګرام کړو او الحمدلله د هغې نه ښکلی آباد شو. دا اوس ډېر ښکلی آباد شوی دی. نو ګرانو کتونکو دغه یو څو خبرې مې سره شریکولې او ډېر خوشحاله شوم وروره چې تا سره ملو شوم. نو دا یو ډېره ښه خبره شوه. بلکل راشئ غم بدلوئ کوزي نه ته راشئ چمن کیسې کښېنئ. خیر زه به دوی ته وایم ټیکټ په درنه نه الي. خو دا ده په دې ازغي ازغي ماحول کې خنداګانې چېرته کې دي. نو د خنداګانو دا ده چې کله دې ډېره زیاته ګرمي وشي نو راشه نو د سیند یخې هواګانې دي چې بیا ماښامي وي نو بس بیا خو ډېرې مزې ځای هم شته دی. نو بلکل راتلی شي. دا ډېر ښکلی ځای جوړ شوی دی، قدرتي جوړ شوی دی. دوی په دونه خرچې نه دي کړي، دا نیچرلي ځای دی نیچرلي. خو دا زمونږ صدریاب ته یا خیالي ته حکومت توجه ورکړه نو خلکو نه به انګلینډ او دغه برطانیه او دغه به تیر شي. خو بس بدقسمتي دا ده چې دلته کې خلک سرمایه کاري کوي او بیا اوبه راشي هغه ته یوسي بیا راشي هغوی یې ټیک کړي. حکومت ورسره په دې لحاظ سره هېڅ هم نه کوي. تاسو د اوبو دغه له خو دا ناستې ځای ډېر ښکلی ځای دی. زمونږ خویندې میندې راځي فیملی پارک ته بلکل راتلی شي. نو ګرانو کتونکو دغه څو خبرې هم درسره شریکولې ډېره مننه خوشحاله شم. ښه ورسره دا ملګری موجود دی او ډېر وختي نه راته نیغ ګوري او اشارې هم کوي. یو کله اخوا نو مونږ چې کوم ځای ته لاړ شو نو هغه ځای مونږ خپل ګڼو، خو مالک یې ډېر ومي نو مالک به چې کوم دی زمونږ تابع وي او چې تابعداري هم نه کوي نو بیا هم صفت کو خیر دی. خو دې راته لږ نیغ کتنې ده یو شعر راته پکې دا زیړ مازیګری به د په غم کم که زما په ماښامونو پورې خاندې خو زما په ماښامونو پورې خاندې. ډېر زبردست. دلته کې او جي وی پرېږده چې خړ سیلاب مې یوسي په بې وفا جانان مې ډېر کول نازونه. او باره چې خړې اوبه دي خړې اوبه دي بیا اوبو ته اشاره کوي. خو خدای دې بیا سیلاب نه راولي. موږ 400 وال چې کوم دی د اوبو نه ګیر راګیر یو، بیا نه کشتۍ وي نه خوراک وي نه انتظامیه وي نه تحفظ وي. نو الله پاک دې بس موږ دغه سیلاب نه ساتي. نور موږ په اوبو ګټلې ده. دریای کابل هم دی، دریای سوات هم دی، نیر هم دی، او هلته کې بلیک اجي صاحب دی نو هغه موږ هلته کینولي وي. اتنګي رضاکار پورسنۍ پلاهي دا واده ته صاحب چې کوم دی هغه موږ هلته کې کینولي وي. نو به چې کم ورپروزي
نو بس ورپسې ګرځي. ګینې دلته کې سیول ډیفینس لپاره دومره بجټ راځي هغه هلته خوړل کېږي. هغه اپنی مدد آپ لګیا دی. په خیالي کې بشیر کاکا اپنی مدد آپ لګیا دی. زه خو یم چې د سیول ډیفینس والا سره لږ احتساب وشي احتساب. نو ګرانو کتونکو چې دې کې ګرځي د کابل طرف ته ما یې د صوفي کې چلو صوفي زمانه کار اخلي چې یاره ته به کې کیمره لګه تو راته وکړه خو بهر حال چې کوم اړخ ته تاوې نو ډېر ښکلی ځای دی. خوراک نه مې پته لګي بیا به خبره ترې کوو چې خوراک یې څنګه دی ترسکون دی. زمونږ میلمانه زمونږ ملګري خوشحالېږي او که نه خو هغوی خفه شو نو بیا به بس خیر دی. خوراک به بیا لږ په بل انداز کې وکړو. نور د ناست دی خو ډېر ښکلی ځای دی. مننه خوشحال